الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم سورة أنفال شروع انفال د نفل جمع دا نفل زیادی توائی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام تا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ زوی ورک اسحاق نوئی و یعقوب نافلہ نو یعقوب میں لزیاد ترکے نوسے نو دے نفلو تم نفل سکوائی نفلی عبادات مالیہ و نفلی عبادات بدنیہ چدا د فرضنا زیاد دی دلتا غنیمت تا نفل ویلے کی غنیمت تا نفل بجہاد کی چکم مال و دولت تا کفارونا و زور بانی واغستیشی نو آگی تم نفل وی سکور تا نفل وائی چی دا زیتی شیدی مقصد دا مومنانو اور دا مسلمانانو مال نہ دے بلکہ دا حق پالدستی اور دا کفر سرکوبی مقصد دا دا شیپ کی زیادتی دی وزکہ دیتا نفل ہوایو چونکہ دا نوافل اور انفال دغی غنیمتونو تویل شوے دے اور چونکہ بدی کی دا جہاد تا سر تر رسیدل نرستو دا مجاہدین کو خپل کور کی جگڑ راللا مشران ویل چی زمنگ دے کشران ویل زمنگ دے نو اللہ رب العزت قرآن سورہ دا سورت نازل کو دائی دید اللہ صلی مشران و کشران و طول اللہ سے واقستو اور دائی فرمائے چی دا اللہ و رسول دے دے کہ بحکم اللہ و رسول کئی اور تقسیم بپک اللہ و رسول دا ډیر معنی خیز لفظ او راوږي ستشي د صورت د نوم په تور باندې کې خور شو مدني دی نو موضوع د مدني صورتونو په شانتي ادا کوي او هغه موضوع د مدني صورتونو احکام تشریعیه تشریعي احکام چې هغه قوانین د شریعت دي او دفعات د شریعت دي او بالخصوص اغا احکام چې هغه تعلق د جهاد فی سبیل الله او د غزوات سره ساتي هغه کې بالخصوص ذکر کیږي او خاص کر د بدر د غزا یو پورا واقعا تاسو مخې ته ان شاء الله العزیز دا راځي دا سورۃ بس داسي د غزا او د جهاد دا فضا بالکل بدیوانی حمیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم کنم دا اللہ باندی چبی اندازی مہربان زیاد مہربان دے یسألونک عن الانفال تپوس کئی استاسنا تپوس کئی استانا وباراد غنیمتونو کی اے رجی دا غنیمت چی پا بدر کے زمان لاس نراغے دا چا دے الکانو ویل چې توري خو منګه والی دي کافر خو منګه وجلی منګه زغلولی دي او مشرانو ویل چې منګه تاسو شاته ناستو که تاسو کافرانو را زغلولې نو منګ به تاسو دفاع کوله نو منګ هم سکور خو ناستو نو الله رب العزت د دوړو د لاس نه واغستو خپل لاس کې دیو جن بعض صحابو دا خبره کړې ده چې کله د انفال او د غنیمت په اړه کې زمونږه کې اختلاف پیدا شو زمونږه خوینه بد شو نو الله رب العزت زمونږه د لاس نه واغستو او د پیغمبر په اختیار او لاس کې ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو
خمس تنواغستو کله چې سپارو شروع کیږي هغه ځای کې بوایو خمس بیا په پنځو قسمو خلکو تقسیم کړو او باقي څلور حصې په غانمینو باندې یعنی چا چې غنیمت ګټلی و کوم مجاهد و په بدر کې هغوی ته ورسي قل الانفال لله جواب راغی انفال او غنیمتونه د الله دي والرسول او د الله د رسول دي یعنی دې کې به حکم الله او رسول ته مفوض دی او دې تقسیم الله او رسول ته سپارل شوی دی فاتقوا الله خدای نو ورېږي په هر معامله کې واصلحوا ذات بینکم او درست کوي خپل جوړ لرا دا اختلافات وکوي د غنیمتونو په سر باندې ډلې ډلې مسازيږي خپل جوړ او خپل میز درست او برابر کوي واطيعوا الله ورسوله او تابعیت کوي د الله او رسول ان کنتم مؤمنین که ایماندار کوم حکم چې غنیمتونو کې الله درکو او رسول الله درکو تکا ومنه که مؤمنان یې ایمان تقاضا ده چې د خدای او رسول څخه حکمي او د خدای او رسول څخه طریقې وستاد انما المؤمنون الذين اذا ذكر وجلت قلوبهم خامخ مؤمنان کسان دي کامل کله چې یاد شي الله وجلت قلوبهم نور اورږي د مؤمن شان داري چې الله رب العزت ذکر نوم ذکر شي دا غړو اورږي داسې یعنی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چې ولوستې شي په دې باندې آیاتونه د الله قرآن آیاتونه وروري زادتهم ایمانا زیاتې دي لره چې کوم دی ایمان وعلى ربهم يتوکلون او خالص په خپل پروردگار باندې اعتماد کوي ایمان زیاتېږي او کمیږي دا یو ځان لا د جګړې مسله ده او دا بخاری کې مونږ وایو چې کتاب ایمان کې خپل شاګردانو ته چې محدثین او داغي سره ګڼ خلک وای ایمان زیاتېږي او کمیږي او دا امام بخاری مسله کوم دی اته آیاتونه د قران هغه د بخاری صحیح بخاری په سر کې دی باندې او احادیث په دی باندې راوړي دي جمع کړي اقوال صحابه ذکر کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله او فقها دا سره دي او ګڼ امامان مرګرتیا کوي چې ایمان بسیط دی ایمان کې ترکیب ناراضي ایمان تجزیه او تقسیم نه کوي دا بسیط دی دا امام ابو حنیفه سره د قران ګڼ آیاتونه او ګڼ احادیث په دې سلسله کې خدا چیل چې ته وکي او دې کې به شمار ډېر خلک ذکر کوي ټول خلص او نچون داري چې اختلاف نشته که محدثین وایي چې ایمان تقسیم قبلی او اجزا لري نو هغه په ایمان تفصیلی کې وایي په ایمان اجمالی کې محدثین په کې اجزا لري او ابو حنیفه چې وایي ایمان بسیط دی تجزیه نه قبلی نو هغه اصل ایمان یادي ثمرات ایمان نه یادي نو په حقیقت کې دې ته نزاعي تفصیل دا الفاظ فرق دی صرف معنا یو ده یعنی معنا دا شو خلاص دا شو چې اصل ایمان اجمالی تقسیم نه قبلی نه پنځ محدثین او نه پنځ فقها او هر چی ایمان تفصیلی دی دواړه قائل دي چې دا تجزیه کوي اوس دا مؤمنان متوکلین څوک دي نو قران داغي د سوره بقره د ابتدایي آیاتونو مشان آیاتونه دي الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون دا کسان دي چې ودرې مانځلرا څنګه چې د موږ د کول حق دی فرایض د موږ واجبات د موږ سنن دي مستحبات او آداب د موږ دا ټول برابر کوي ځکه چې موږ دا عماد الدین دی
ځکه مونځ چې دی دا د مؤمن جرګه ده د الله سره ځکه چې د مونځ حساب کتاب په ټولو عباداتو کې د ټولو نه مخکې د دې کوي ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغې مال نه چې موږ ورته ورکړی خرج کوي په لارو د خیر کې اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دي په رښتیا باندې لهم درجات عند ربهم دې دپاره درجې دي په نزد رب د دوی باندې ومغفرة بخشش دی ورزق کریم او بهترین روزي دا رزق کریم چې ذکر شي د جنت روزي ته مراد دی كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون دې غزوه بدر شو دا شو چې دا قریشانو یو ډېر لویه قافله در شام نه را روانه شوه او دوی مال او هر شی دغه او دا په قیادت د ابو سفیان زوی د حرب دی جبریل راغی او نبي کریم ته وویلې چې ملګري ځان سنباله او د قریشانو قافله راغلې لوټ کوي نبی علیہ السلام په عدنان اوټس باندې 313 کسان ځان سوار ایستل او بس روان شو نبی علیہ السلام الله تعالی دا خبره کړې وه چې تاسو ته به یا عیر په لاس کې درکوم یا به نفیر درکوم عیر هغه قافلې ته وایي او نفیر فوج ته وایي بس نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې ابو سفیان زوی د حرب خپله لار هغه معروفه لار هغه بدل کړه او سمندر غاړه باندې لاړ مکې ته ووت خو دې نه مخکې ابو سفیان یو تیز رفتار اس والا سړی ولېږه او قریشیان یې خبر کړه ابو جهل یې خبر کړه چې د خپلې قافلې د دفاع غم وکړي بس هغه 1000 فوج را روان کړی اوس ابو سفیان خو ووته هغه بیا جواب هم راولېږه او دغه ته ویلې دي ابو جهل ته چې راځه اوس مونږه خلاص خیر وو وایي ابو جهل ډېر لوی بدمعاش و د دې امت فرعون ورته وایي هغه ویل چې نه صبح د بدر په مقام باندې با ډېر کېږو او اوخي به علالو او په خلکو باندې به ډوډۍ خورو او ډمې به ګډو ډمې د بدر په میدان باندې به ډمې ګډو چې بیا زمونږ قافلو ته څوک لار نه نیسي علما لیکي د تفسیر مشرانو ویلي وایي د ویل چې هلته به اوښې حلالو که نه او ډمې به ګډو او سندرې به وایو وایي هلته یې وینې وبهېدلې مجاهدینو مړه کړه او بیا تنه صنادین یې مړه کړه او د ډمو په ځای باندې وایي شرابونه به څښو نو وایي د وینو کاسې پې وڅښلې د وینې به پرېږده داسې او نوحې وکړې پې ښځو د جګړه په ځای باندې په دې ابو جهل دي باندې ابو جهل دي وویلې شو دا نو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام وتی دی او ابو سفیان د لاسه ووتو مخامخ اوس هغه را روان دی ابو جهل د پوځ سره او هغه واپس کېږي نه نو نبي علیه السلام مرګري راغونډ کړو ورته ویل چې ملګرو ابو سفیان د لاسه ووتو او دا ابو جهل را روان دی نو دې وخت کې بعضې ملګري هغه دا نه خوښوي د الله پیغمبره موږ خو د قافلې د وهلو لپاره راوتي وو د جهاد لپاره خو موږ نه راوتي که جهاد له موږ راوتې موږ به د هغې متعلق وسلې ځان سره نیسې وې موږ به ورته تیارې کړې وې نو دا خو موږ د جنګ تیارې نه دی کړې ته چې ابو جهل راغی نو سعد بن معاذ سعد بن عبادة رضی الله تعالی عنه پاسېد
او ویل چې یا رسول الله که په سمندر باندې نوځو موږ درسره او که پر غمان تزینو موږ درسره مگر موسی علیہ السلام د مرګورو په شاتې چې فذهب انت وربك فقاتلا موږ بتا سره یو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسه یا رسول الله تک سمندر خبر یاوي زمونږ طرف خبره ده چې سر بنا به برکت الله موږ د الله په برکت روان کړي جهاد سعد دی خبرې په خبر فاړي خوشاله او مرګرو ته فرمایي چې سیرو به برکت الله زید الله په برکت ورځي اوسو بدر تا ابو جهل مخکر رسیدلی چې کومه په خزمه کدا او ګل دی هغه بيني ولې او زمنګ دې طرفه چې ورځي مدینه دې طرفه نو دی ورځي نو دا شکلن زیره او کوم دا خپل داسې به دې تاسو ته او هغه مکی طرف ته پر جای باندې قران وی تیر شو او دی ورته دی مدنی طرف ته چې کوم جای ده په دی باندې تیر شو خو دلته راځي شکلنم دی دلته هم نشته کوي دوی دا تشفا وکړه ته به اصول پاک سره مرګ باندې وړو شیطان راغی ورته ویل چې ته په جنابت کې دوی اوسه کامیاب شي دا جهاد خو نشو کړی الله تعالی باران کو هغه زما کله کا شو ویلو کې ډکړل خپل ډکراګې دی کو او زما دا هغه واقعات دي چې دلته بازي مرګري نه خوشو چې هغه موږ ته اړې نه دی کړې هغه ته قران اشاره کوي وایي یعدو کوي کما اخرجک ربکم لکه سرنګي چې راوېستو تعالی پروردگار ستا من بیتک د کوستانا بالحق پرشتیا سرا وان فريقا من المؤمنين لکارهون او یو کله یو ډله د مؤمنانو بدګاڼې دي دا راوتلی نو دا وخت ټول دي چې کله دا خبر رااله چې قافله د لاس وته او فوج مخې ته راغی نو به بعض مرګرو باندې دا ګرانه یجادلونک جګړه کی تاسو را پیغمبره فل حق فحق بعد ما تبینا وسکنا چې حق واضح شوه دی کانما یساقون الى الموت وهم ينظرون وای کی تبوای چې دوی روان کړي شي دي مرتا او حاضر دي مرګ ته ګوري ويزعجكم الله احد الطائفتين پیغمبر هغه وسو یاد کا چې وعده وکړه لا تاسو سره یزعجكم الله هغه وخت چې وعده وکړه تاسو سره الله د یو د توړلو چې هغه تاسو عیر ملاویږي یا نفیر ملاویږي انها لكم چې یو پرې دوکستا صدا یا فوج وهي او یا قافله قبضه وتودون استاسو خوا ان غیر ذات شوکتی تكون لكم چې غیر وسلی والا استاسو لپاره شوی شوکات خو ته وای دلته مراد وسله ويريد الله ان يحق الحق بكلماته او اراده کولا نه چې ظاهر کی حق لرا په کلمو خپل باندې ويقطع دابر الكافرين او کټ کی بنیاد د کافرانو لرا ليحق الحق دید پارا چې ظاهر کی الله حق لرا ويبطل الباطل او ختم کی الله باطل لرا ولو كره المجرمون اگر چې دا مجرمان بدګنی د حق بالادستی او د کفر زوال اگر چې دا مجرم ته پسندیده دی استستغیثون ربکم هغه وخت چې فریاد کوو تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم الله قبول کوستاسو اداوا علی رضی الله تعالی عنہ وی پدیش باندې مقتول بیگا موجود یو نبی علیہ السلام ناس ته او جاړي او دعا کوي او دا لاسونه داسې اوچت کړي دي دا صدر ته شاته پریوته او حضرت ابوبکر په دې ورځ باندې دا سره دي اراجو دا صدر ول کولو باندې واچو او ته چې الحت علی ربک
ته په خدای دونه زور لګې تا سره خدای وعده نه ده چې تا له به کامیابي درکوي دا معنا نه ده چې د پیغمبر خدا حوصله کمه وه او د ابوبکر زیاته وه د پیغمبر خدا حوصله د ابوبکر نه مزار چنده غټه وه خدا د ذمهدارۍ خبرې چې د ګټې او تاوان نسبت چاته کېږي ټول غم هغه سره ځکه پیغمبر خدا سره غم ډېر اثر و آیت اشاره کوي استستغیثون ربکم هغه وخت چې تاسو فریاد رسي کول خپل رب ته جلاګانې دي کولې او فاستجاب لكم نو قبول استاد پارا پیغمبر خدا الله ته وایي اے الله یو موټی خلق دی یو موټی دی یو کدا دې ختم کړو په دې ځمکه کې بستا بندگی او عبادت وشي اے الله یو موټی خلق دی انی ممدکم هذا دانا امداد بیان دی زه امداد کوم ستاسو بألف من الملائکة مردفین فزر باندې د فرشتونه یو بل پسې را روان مردفین د ردافت نه دی او ردافت رکوب احدما خلف الاخر ته وایي لکه تاسو ځان پسې موټر سایکل دیم که څوک درې دې ته ردیف وي هغه به خلکو ځان سره بوخ باندې سړی سوړو 1000 فرشتې راغلي 500 فرشتو مشر جبريل امین دې په خي طرف باندې او میکائیل علیہ السلام د 500 فرشتو سره په کس طرف باندې وما جعله الله نو ګرځول الله دا امداد د فرشتو الا بشرا مگر زیر استاد لپاره ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې کلک شي پتا تاسو اطمینان حاصل کی په باندې سازونه کوي فرشتو ته حاجت نشتا ومن نصر نه په حقیقت کې امداد الا من عند الله مگر جانب الله نه دی ان الله عزیز حکیم یقینا الله زور او حکمت والا دی اذ یغشیکم النعاس هغه وخت پټو تاسو لر پر کالی نعاس دی پرګاړې چې برسترو کې څړي خبره دي لکه دا چې قرآن ته راځي سترګې پټې پټې دا نعاس امر تم من هدا امن جانب الله نه داسې یې په وخت کې چې تر کافر په مخ کې 10 بسته اگیر کا تیار ولار دي دی وخت سره دې چرته خو ورزي خدا غ الله د پیغمبر د مرګرو په لکه اطمینان چولې هو وينزل عليكم من السماء ماء راکوس کا الله پتا سو د اسمان نباران استاس المکا شکل نه وا سپي په دې پکې او کوم در سره نبی الله باران ليطهركم به دیر پارا چې پاک کی الله تاسو په باران باندې ويذهب عنكم رجس الشیطان او لري کی تاسو نه وسوسه د شیطان چې شان در کوم وسلا چي وې تو په جنابت کې ته وګټي وليربط على قلوب دیر پارا چې تړون راولي الله کلکواله راولي الله تاسو په باندې ويثبت به الاقدام او کلک کی په باندې الله تاسو قدم لرا اذ يوحي ربك آغا وخوچی وحی کولا ربستا الى الملائکة پرشتوتا چی انی معکم زدر سرائیما جبریل توائی مرگری زان سروال زدر سرائیم دا علماء لکلی دی فیس رضا کی پرشتو جند دے کرے راگری دی مسلمانانو ڈلے اگا ٹکڑی دا مسلمانی رڑکی اطمینانو دگا چولے دی شاید ټپولې دې خو جنګ یې کړې سیوا د بدر وای صحابه موږ نه وایو کافر پر روانو او تر سر کو دی وره شاته وو دیو چې به بازي کافرانو تاسو کوم دی چې به پرشتو وځي پرشتي رچای پرشتي هم زما درم ته زما درم نه ځانې زما درم ته غړوندي نه وار کړی دی ځکه وایي یوحي ربک وقت وحی کول رب ستا فرشتوتا شیخنن زدر سره ما پسبت الذین آمنوا کلک یا کسان لرچ مومنان دی سئول کی فی قلوب الذین کفروا رعبا زرد جواب چون زو پړونو دا کسان کی کافران دی لرا فضربوا فوق الاناق پسو هی دی کافران لرا پور تپسرونو باندې د فوق الاناق معنا دا چې دا سټونه ولې وګورئ او د فوق الاناق معنا دا هغه حصه ولې وایي چې سټونو نه بره ده
دا کوپړی ولا ماتي چې کوم کوپړو کې توحید نشتا او شرک او کفر پکې پروت دی دا کوپړی ولا ماتي وضربوا منهم كل بنان او وهي د کافرانو نه هر بندرا دا رغوتو بندونه نه دي دا ور په تور باندې کټ قانون دار په جهاد کې تور چې د خصم او دشمن ګوتې ریکارډ کړي بس اتا یا قید کو یا دې مړ کو ځکه چې جهاد کو په ګوتو باندې کی هغه وتا به تور په لاس کې په ګوتو نیسي او دا ور ګوتې کټ کړي هغه ماګه شو لیند په ګوتو کې نیسي هغه باندې زه په ګوتو کې نیسي نو چې ګوتې دی ولا کټ کړي نو بس دې مفروض ختم دي ځکه الله ورته چل کوي وضربوا منهم كل بنان وهاي دې کفارنا هر بن لرا دا ګوتو بندونه نه دي دا ور کټ ذالک بانهم داولی دا حکم الله دا سکی دا په سبب دی چې دا کافران شاق الله ورسوله دی مخالفت کړي دا الله او رسول پر خبره کې ومن يشاقق الله ورسوله سوچ مخالفت کی اللہ و رسول فإن الله شدید العقاب یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے ذالکم تاسوتویم فذوقوا وسکید عذاب لرا وسکید لرا وان للکافرین عذاب النار یقینا کافرون پر عذاب دور دے داوس گن زلا اللہ یا ایھا الذین آمنوا ممتندا کرو وداڑو بھائی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا اے ایمان والو کله چې ملاو شیدا کسان سره چې کافران دي زحفا معنا پدا سے حالت کی چډیر زیاتی یسحبون زحفا تبوای کی دا داسی په دولان دی باندې را روان دا کله چډیر لوی شمیر خلقی اور روانی تبوای کی دارا بیگی داس زحف اصل کی ازدحام توای ازدحام غنا کله چې ملاو شوی د کافرانو سره برا سے کافران کار حد کافران ډیری د ډیرو نو د دې ګڼو کثرتې ازدحام د وجنه ته وایي داسي را روان دی را بیگی ولا تولوهم الادبار ما لوی دویتا شاگانی یو ځل چې میدان کارزار ترالی بیا به کافر ته شاکینه ومن یولیهم یومئذ سوک چې واړی کافرانو ته په دغه ورځ د مقابلې باندې په میدان کې دغورو پریشان را الا متحرفا لقتال مگر کده راسته کې جهاد ته خیر دی او متحيزا الى بیات نیازین انکه یو ډلې د مجاهدینو ته کم سړی چې په دې ورځ باندې شاه واړی او دا شاړول دې لپاره نه کوي چې دا راستنیدون کې د جهاد ته لکه دې مورچه کې یو کافر مورته راسته کالتوستې نخلاصي نو د مورچه پرې خودلا او سیمنټه بس روچت شادي مورچه نه راځي دیو تر اصل شو داس ویشت دا متحرفا لقتال چې کافر دې خپل ځای ته په سره پاسي تر خپل ځای پرې دا او چې دې رامنډه کې تر اصل شو داکټي بس مړې دا خو دوکانه ده نبی علیہ السلام وی داگه چی کم ده الجهاد خطمتو جهاد خنوم ده دیده چی تبر کافر ساتو چی پا کم طریقه ده کافر واله شدی که بری تا نگوری چی پا کم چل دی واله شو دوکی کافر سر پا جهاد کی پا میدان جهاد کی جائز دی وحی چی بس طریقه ویده شو دا گورا کرد او متحیزن الہ یا ده ټیکانه دی انکه یو ډلې ته دا مورچه کې تل ځان لپاره شو شاته بل مورچه را پای کې ګڼ مجاهدین ناس ته چې دې دا غوځر نشم قابو کولای سم نو لاړ وشو دي برګور سو پکې نو موږ روانې کړل او منډري کړل لاړ تاسو ګرځیدل خو دې باندې دوړ باندې سزا نشته سزا روانه ده اوس یې تاسو لګاوه ومن يوليهم يومئذ دبره دمنس کې پرېدا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير دای صلادا فقد باء یقینا واپس دا سره په غصه د الله کې چې کافر تھا په میدان کارزار کې شاکړه د الله غصه شو ومأواه جهنم دې یعنی جهنمی شي
وبئس المصير ډېر بد ځای د راتلو دی جهنم فلم تقتلوهم تاسو نه دي وجلي ولكن الله قتلهم لیکن الله وجلي دي ولې کې دا خبره براله پیغمبر خدا یو موټی شګه راواغستی او داسې دم کړی او بالشاحة الوجوه او دا موټی خوشیند او دا 1000 فوجیان دي ټول سترګو ته ورسي اور سړي سترګې مګر یو دلته په مجاهدین اړه وې نبی اسلام چې ما خو دې او جوانان ویل چې موږ خطوري چیرې انور موږ ساتو پښتیو نو قران ورته ویلي فلم تقتلوهم دا مشرکان تاسو په بدر کې نه دي وجلي نو چا مړ کړی ولکن الله قتلهم الله وجلي او پیغمبر ته وایي وما رميت اذ رميت دا چې کله یو موټی د شکو ایسته تا نه دې اشتلې تا نه دې رسولې اذ رميت کله چې دې اشتلې دا موټی اشتلې تا دې خدا د هر کافر سترګو ته رسول دا الله وی ما کړی وما رميت تا رسول نه دې کړی ټول کو پار سترګو ته یو موټی اذ رميت کله چې تا په ظاهر کې اشتل کو ولکن الله رمى کہ دا اللہ رسولی دی دا ہر کافر سترگو دا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلَاءً حَسَنًا اور دیر پارا چوز مائی اللہ مومنان در جانب اخبرنا ویو بہترین ازمائش ترا ان اللہ سمیع علیم یقناً اللہ ویدون کے لغر سر قولی پنی تون دا چاوانی ذالکم تاسو کوئے مادا چدے دا خبر پزیدہ چوان اللہ موہن قیدی کافرین اللہ اسپکون کے سلیل کو ان کے لیے چلنو دکا پھران لرا ان تستفتحو کتاسو طلب دا فتح کوئی پکت جاکم الفتح یقناً را لتاسو کامیابی دا مخاطبہ اللہ دا کفار و قریش سرائی کما وَإِن تستفتحو اے قریشو کتاسو طلب دا نصرت کوئی او دا فتح کوئی یقناً فتح تاسو ترائی سنگا کرچ ابو جہل میدان تر آگئی ابو جهل تم ځان په غلطه ونه وختاري دا لاسونه یو چکړه سلاس الله زمونږ روا څوک چې کورونه ورانه لا روزي او خزو خوند په جنګ کې څوک رښتې خرابوي زمونږ روا ولدینی پریخه زمونږ روا کوم یو چې په منګه کې دغی زمونږ روا احنه اليوم ننی حالات کې نه دا دعا چا کړې و دا ابو جهل کړې نو الله دعا قبول کړه لوی ظالم او لوی مشرک ډېر دی ذات په قرآن وایي دا مخاطبه قریش سره ده ان تستفتحوا کتاسو طلب د فتح او د نصرت کوي او دعا کوي نو فقط جاءكم الفتح یقینا فتح تاسو ته روانه ده وان تنتهوا کلاری گئی خپل کرتوتونو نا او خیر لكم دادلا ورلا وان تعودوا بیا واپس کی گئی مخالفت د قول د اسلام او د پیغمبر اسلام ته نو نعود منګه واپس کیږو تعاون دا گیتا ولن تغني عنكم فئتكم دپا بلکی پیدا بدر دی کتا استاز ڈلا شیعن حصہ ولو کسرت اگر کدا ڈل استاز دیر ولی نئی پڑیر ڈلو کار نکی گی نصرت جانب دا اللہ نے دے وان اللہ مع المومنین یقنن اللہ سرد مومنان نے دے یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ ورسولہ ایمان والا تابعداری وکړئ د الله او رسول ولا تولوا عنه ما ولید الله او رسول نبل طرفتا وانتم تسمعون خالد چې تاسو اورئ آیاتونه د الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون مکه گئی تاسو پشان دای کسان باندې جوایي سمعنا منګه اوریدل دي وهم لا يسمعون حال دای دین ووري اوریدل قبول منګه واوریدل دا سره خلی خبره وا الله وی کوم چې د منلو مقصد دی چې واوري او اومني اپو دي کې نه وا دا اوریدل پنا اوریدل باندې ساس ان شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون دا یو قوم اگي
د ابو جهل دي سره په دې غزا کې د مرستې اعلان وکړ چې موږ ورسره مرسته کوو نو قرآن داغې خبره وکړه او ویل به چې مونږه کاڼه یو د وینا د محمد نه او مونږه ګونګیان یو چې مونږ خلو ښځو په هغه خبرو د محمد باندې نو الله فرمایي ان شر الدواب یقینا ډېر ناکار د زنده سرونه په مخ د ځمکه باندې په نزد الله الصمو هغه کاڼه دي د حق نه البکم هغه ګونګیان دي د حق نه الذین کسان دي لا یعقلون چې عقل نه کار نه لري بې عقله دي ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم کچری واقع په الله په دې کې د خیر لاسمعهم الله ورته اورول کړی ولو اسمعهم لتولوا او الله اورول کړی دي ته بیا اعراض کړو وهم معرضون او حال دار لا يقوم دې بیا عادت اعراض کولی دې کې لګونی اشکال هغه اشکال داري چې لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم او بیا وی ولو اسمعهم لتولوا دا قیاسی استثنائی دی په منطق کې نو دا لتولوا نتیجه سم نه راځي لو علم الله فيه خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم نو بیا تولی نه وه نو موږ وایو چې ستا خبره بالکل ټیک ده خو دلته بله مسله ده دلته هغه حد اوسط چې دی نو هغه نه دی مقرر شوی او کوم قیاسی منطقي چې هغه کې حد اوسط نه مقرر او منتج نه څنګه داسې ولو علم الله فيهم خيرا کواکب الله په دې کې د خیر لاسمعهم دې ته به اورول د قبول دې ته به داسې اورول ورکړي وي چې دې پړونو کې به توفیق د قبول هم اچولې وي ولو اسمعهم مطلقا او که الله دې ته نفس اورول کړی وي نو لتولوا دې به اعراض کړی وي نو هلته لاسمعهم نه مراد سما د قبول ده او دلته لو اسمعهم کې سماع مجرده ده د قبول نه ده حد اوسط مقرر نه دی دې وجې ځکه قیاس منتج دی لتولوا وهم معرضون او حال دا ده یو قوم د عادت اعراض دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو استجیبوا لله وللرسول قبول کوي الله او رسول لپاره اذا دعاكم کلا چې تاسو راوړي لما يحييكم هغه خبره ته چې تاسو ژوند کوي وعلموا وشي ان الله يحول بين المرء وقلبه الله پردگی پرند سړی او داغه دړکی وانه الیه تحشرون او شاندار خالص دی الله تعالی تاسو ټول واپس بوي دا روایت کې راځي بخاری حدیث دی یو صحابي دی په مانځو ولاړ دی نبی عليه السلام ورته आवाज وکړی هغه उसको خبر وایي چې مونږ یو کو راغی اجي هغه ویل دا خبره ته کومه چې تا د ما आवाज کو ته ولې رانه ولې تا دا الله دا خبر نه اورېدلې چې یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم کله چې راوړي نو بیا په کې ټیم نه چې په مونږ ولاړ وي یا به یا راته یا په جهاد کې لاس نه چې پیغمبر ویل را درما يا أبو قبل سني لما وعلموا أن لا يحول بين المرء وقلبه سړی یو خبره کوي والله بل سړی په خپل کې ډېر خبرې ساده کی دا یو ځل منګه یو لوی عالم اکرم ټیم مګیستي پرې دا کې موږ یو جلسه کوله په مردان چې کله تعلیم په مردان خو هغه نه ورانه هغه بیا جواب چې راولې نو جواب دا و چې عرفت ربي بمسح العزائم زما خدا مصممه اراده او زما عزم چې زما صاحب د اجتماعات او د جلسې ته درځم خو ما خپل رب پیژندل چې هغه د خلکو ارادي او هغه عزمونه څنګه ماتي عرفت ربي بمسح العزائم دلته ما د عزائم خبره ده چې يحول بين المرء وقلبه يعني بين المرء وعزائم وانه اليه تحشرون
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ويرګي د الله دا عذاب غنا چې نه برسیږي کسانو ته چې ظالمان دي پتا شو کې خاصتا فقط بلکې چراغه نیکان او بدان ټول په کې لو کی الته وبیا په خپل فنیت باندې راپورته کی او داګي وجہ اصل کې دادا چې ظالم خو ځکه هلاکیږي چې ظالم دی خدا عام خلق ول هلاکی دی خپل فرض ندی ادا کړی دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ان الناس اذا راوا ظالم کله چې خلق ظالم ویني ولم ياخذوا على يديه کله چې خلق ظالم ویني او دا خلق دا معاشره د ظالم لاس ظلم نه بند کی یوشک ان يعمهم الله بعقاب قریب چې الله يخبر عذاب راولي او خاص عام په لوشي واعلموا ان الله شديد العقاب واشي الله سخذاب وركم كده واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض یاد کیا غوخه چکلا توي تاسو لګو مستضعفون في الارض کمزوري وي پسمکه کې تخافون يريد تاسو يتخطفكم الناس چوبه تاسو لره خلکو وبم غلي دا کوونه خالقي فاواكم زي در کتاسو را وهيدكم بنصره مضبوطی کتاسو را خپل امداد باندې ورزقکم من الطيبات روزي در کتاسو را د خيسته او پاکو لزایزونه لعلكم تشکرون دې لپاره چې تاسو الله د نعمتونو قدر وکړئ یا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم اے ایمان والو لا تخونوا الله خیانت گریمه کوي د الله سره او د الله رسول سره او خیانت گریمه کوي د خپل امانتونو معنا دا دا د الله سره خیانت نه کوي د رسول سره باندې کوي خپل کور کې یو بل سره خیانتونه نه کوي وانتم تعلمون تاسو وایئ چې د خیانتګرۍ څومره لوی سزا ده او دا خیانتګری د چا صفت ده دا په حدیث کې د منافق صفت ده چې زعت من خانه کله چې امانتدار ساشي نو دا ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ صحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بنو قریظه په کلاګانو کې بند کړو او ورته راکوشه هغه ویل چې نه ستاسو حکم خو نه درکوږي نو ول دا چا ول سعد بن معاذ په حکم با هغه ول موږ له یو خپل مرګره راوړي موږ ورسره صلاح رسول ول ابو لبابا رضی الله عنه هغه سره جاهلیت کې د زمانه ډاله نو وته ویل چې يهود ورته چې سو موږ سره وسکې ودوري سره خدای وکړي چې علي ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې زماري په خدای قسم زما قدمونه زیر نو بدل شي چې ما لکه تیر شو چې ما الله رسول سره خیانت لکه او دا آیاتونه او ابو لبابا سم صحابي دی صادق مسلمان هغه وجه خدای مې قسمي چې هیڅ شی ونه سکم چې سامي وسی چې څو پورې الله زما ته ونی الله ته دا ځان په پړو باندې تړلې نبی رسول الله تاسو کې دا ځان تړلې نبی رسول الله ویلي په زباري په خدای قسم دې دی جانې چې سورۃ الله دې په حکم راغی به یې لیکل وایي ځکه وایي چې خلکو ته وایو چې صحابه معیار حق نه دي او صحابه په معیار حق باندې معیار حق قرآن او سنت دی که سوټي حق چې دا قرآن او سنت دی سړي نه د سړو کمال دا دی چې په دغه کسوټۍ باندې برابر وي دا یو مسله دلته زمونږ صاحبان پیش کوي زمونږ استادان حضرات ځکه وایي چې واعلموا انما اموالكم واولادكم واشي استاسو مالونه او استاسو بچی دي
فتنة دا ازمائش امتحان دے وان اللہ عنده اجر عظیم اللہ یقینا اللہ پر از داخل مزوری دا یوزل نبی علیہ السلام و خطبہ مانی ولار دے جمعی ورزا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام کشبری فاطمہ زہرا برابر کڑی اور سر سڑے والے کڑی اور سر کی والے توری کڑی اور پاکی جامعی ورطا چوری اور بندی پیزار سے ترہ ہوا تھا نبی اسلام چوری دا بس خود پہ باندہ کلا کشو اور لاڑا اور یوی پہ یو اترہ خیق کیوں نوبل پوپل کی اور آگے پہ مربانی قدرے دا اور یہ فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم وی اللہ وی چی مالونا و بچی سے فتنہ دا گوری نا بزان پی نشما تاسو می خطبہ تر کرل او لاڑا مودا وارا میرا باقی سے ویڑو بزان پی نشما دا گوری نو کنا چی بے خلقو وشو کول یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والاو ان تتقوا اللہ کل خدین یری گئی یجعل لکم فرقانا وہ بگرزی اللہ استاسر پارا یو نور استاس پڑھو کی با اللہ یو نور بواجی آگا نور با فرقانی دا حق و دا باطل پا مینس کے بتالا تا نشاندہی کئی او اللہ بستاسو نستاسو گناہونا پورا جائی او اللہ برتمافیو کی اللہ خاون دلوی مدد لازم چه تقوی ترجمہ کوم کلا کلا چه دا یو کیفیت دے دا یو نور دے چه اللہ دا مومن زنانا و دا مومن سڑی پا دے دماغوں کی او پزڑ کی پیدا کی او دا آگی نور او دا آگی کیفیت او قوت کار دادے چتا تا بدی کی نیکی کاری او بدی با بدی کاری نیکان با نیکان کاری او بدن با بدن کاری تبر حق و باطل با منس کے فرق کولیش دار دی آیات نوے مدد تا تفسیر نو بولی گیا ظلم یو کیفیت دے اللہ پیدا کی او لاگی خدا پیدا کی رسنا دا قرآن او دا سنت دا مطالعانا و باقی رضان پوئے قولو دا عمل قولو ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر کی ہجرت دیر نزدی کفار پریشان دیو قسمہ قسم منصوبی سازی چلو کئی او دیر لوی سازشو کئی بیا پدار الندوہ کی او اجلاس روختو او چه اجلاس کلا خلق و تر روان شو دا شیخ نجدی په صورت کے ابلیسی ملعون راگے پر ور کے ادرے دا سملی او سلام واچاو چه سنادید را ټول شوی سکوئی یاره المخیو میٹنگ دے او اگو الزم سعودی میٹنگ نے خبر شوئے ما نما چلا شما دیرون سر ملاو شما او زمر زم اخبر رائی پیش او کمانا رائی نپٹوئی کنا نو بے در زمو کنا مان اخبر رائی پٹوئی بے ندر رازستان سوک رائی پٹوئی تو خلی سرداری ابلیس کے ناس او کلیش دا ابو جہل خاتم امناس لکا چاگا ما دار پیریانو ابو جہل و آغاز منگر انسان آمد یو کسو بیلی تجویزو ندی کر یو کسو بیلی چی یو کور کے بیبان کو کوٹا کی او یو کس بورتا لری دینا ڈوڑے وردان دیزی کئی او بوم بوم لوڑی او بس انتظار ہو بگر زمانی دا حوادثو کو مرتو شکر ابلیس سم دس پاسے دو البک سر رایا دا دیرا ناکار رایا بئس لکم من الرائی بئس لکم دا استاذ پارا دیر ناکارا تجویز پیش زما و سرط انتماع دے چی تبرا کور کے بن کی تا دمرگری معلوم ندی رابشو کو زور بلد اخلاص کیو
درد مې پناه کړي سبق یې بل پاسې هغه ویل اوف به سور کوي خپل علاقې نه وباسو بیا ابلیس پاسې ده چې بئس هذا الرأي دغه دا بئس لكم هذا الرأي دا ډېر کار راي دا هم نه منلو نه ده چې تبار کبوزي دغه خبرو دا خوږوالی تاسو ورته نه ګورئ دغه دا ژبه څونه ازاده چلېږي دې ته نه ګورئ دې څومره پوره سر انسان دی په خلکو باندې اثر کېږي بار ته ولاړ شي او خلک به ورسره راولي او لیکلي نه وموږړي کافر وایي چې خبر نه شي کولی اچھا روټه شي دې دی او دې راوړل برابر دی ډېر ماهر دی که دی خو د آدم علیه السلام نه مشر دی ډېر زیات ماهر دی نو بیا ابو جهل پاسې د ویل یاره زه یوه رایې پیش کوم او صرف یوه رایې که منئ ویې منئ او که نه خلکو ویل جي پیش کا ویل زما رایې دا ده چې د قریشو څونه ګڼې قبیلې دي وړې وړې د ټولو نه به یو جلد او کلک نوجوان راپاسي تیره توره په لاس باندې او را به شي په یو ځل به پرې ټول ګزارونه وکړي بنو هاشم د ټولو قریشو د قبیلو مقابله نه شي کولی اخر به دیت ته راضي شي او دیت به راټول کو او زموږ اړخ پر دنه سود شي دا د ابوجهل دلیل ابلیس پاسې د دې ځوان چې کومه خبره وکړه که نه بهترینه رایه ده زما 100% د سره چې کوم دی رایه د دې علاج دا دی چې مړې کوي هغې ته قرآن اشاره کوي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا هغه وخت چې تدبیرونه کول خلاف ستا کسان چې کافران دي لیثبتوک دې دپاره چې قید کي تا لره او یقتلوک یا مړ کي تا لره او یخرجوک یا وباسي تا د وطن نه ویمکرون دوی تدبیرونه کول ویمکر الله الله هم تدبیر کوي دوی خلاف والله خیر الماکرین الله بهترین تدبیر کوونکی دی تدبیر کوونکو نه جبریل راغی نبی علیہ السلام کور کې بلاس دی سپین څادر په ځان باندې اچولی دی جبریل پاسه ستا باره کې فیصله وشوه د وجلو نبی علیہ السلام علي صاحب راوستو خپل کټ کې سملو او په دغه ورځ مور سره د کفارو امانتونه هغې ټول ورله ورکړي دا امانتونه ما خپل سړي ته سار له ورکړي او استاد هیڅوک سر شي ویل پرې څادر په ځان زمانه څادر واچو سره او کفار چاپېره ولاړ دي صحیح کوي چې دی او نبي علیه الصلاة وسلام جبریل راغی چې ځو او یو موږ یې شګې راواخیسته او داسې وشیندله هغه د کافرو سترګو کې راغی سیلۍ راغله سترګې موږ یې پیغمبر پاتې لاړ ابوبکر صدیق صاحب ابو صدیق واخیسته ولاړ غار شو هغې ته اشاره کوي چې دوی تدبیرونه کول خو الله لري د دې تدبیر خلاف څنګه تدبیر کوو چې پیغمبر اسلام یې څنګه تیویسته وإذا تتلى عليهم آياتنا کله چې دقیق پوری باندې آیاتونه زموږ کار وایي دي قد سمعنا یقین موږ اورېدلي دي لو نشاء که زموږ خوښه شي لقلنا مثل هذا نو موږ به موږ وایو په مثل د دې باندې دا هغه نضر بن حارثه و ډېر لوی مفسد و چې دا دې تاسو کوم آیاتونه دي خو زه ویلی شم خو زه ورته به په خپله ژبه کې وم او دی په خپله ژبه کې وایي دی درته عربو کوي زه ورته عجمو کیسې وکړم او چې تپوس به چا وکړو ان هذا الا اساطیر الاولین ابو جهل ته تپوس کړو نظر نه او نظره دا څه شی دی دا پخوانۍ کیسې زړې لکه زمانه مخکې زموږ په علاقو کې دا خلک پیدا شوي یو مولوي صاحب تقریر کوو ما ته بیا چا وویل او دا کسان دلته راټول شوي ناستو باندې راغلي ګوره جنازې لرو دا هغه جنازې وایي مولوي صاحب پرې زوړ ډیران کې خاخۍ مه وهه پرې زوړ ډیران کې خاخۍ دا ښه ده که خدای ښه ده وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هغه وخت چې ویل دي قریشانو اللهم ای زموږ ربه ان کان هذا هو الحق کدا قرآن او محمد صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر دا حق ستاره طرف نه نو فأمطر علينا حجارة من السماء راو په باندې کاڼي د اسمان نه او ائتنا بعذاب أليم یا راکه موږ ته عذاب درناک هغه معاویه رضی الله تعالی عنہ د سبا هغه سړي ته چې ویلي بلته کم نه راغلی من سبا هغه کسان د بشر خو ډېر کم کړ ما بیا څه وکړو ما سره ورته ویلي
وایي ګوره دوی ځان باندې وایي یو پیغله جنۍ په ځان باندې چې کوم دی کړی وه دا مشره مقرر کړی بلقیس یادوي نو هغه ویل چېرې چې ستاسو د مشرانو خو به زه یم چې زیات ښه مقل نه وي ویل زما مشرانو څه ویلي ویل ستا مشرانو دا ویلي په مکه کې چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجرة من السماء داسې وله پکار وو چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك نو فاهدنا به موږ ته هدایت صراط مستقیم ته وکړه وایي حضرت معاویه رضی الله عنه غلی شو وما كان الله معذبهم ندي الله چې عذاب ورکړي تا وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم ندي الله چې عذاب ورکړي تا وانت فيهم طيب کې موجودي یو وما كان الله معذب ندي الله عذاب ورکړي تا وهم يستغفرون دي بخونه وختون کې بری کی وی دا دو شي نه د امن دی په قوم کې یو د الله پیغمبر دا د امن زمان زامینی چې څوک پورې پیغمبر الله په قوم باندې استثاری عذاب نه راوړي استثاری معنی چې کچا بچا راشي د جزئی خو راځي او استثاری نه راځي او دویم دا دی چې هغه پورې چې په قوم کې څوک پورې استغفار وایونکي خلک نو الله تعالی امن ورکوي دا تبلیغي حضرات چې دي دوی چې اجتماعات کوي نو هلته یو ځای دنده ساس کړی او پای کې صرف دا خلک کې نه وړي چې هغوی ذکر کوي او استغفار کوي د دې لپاره چې چېرته مصیبتونه او تکلیفونه ناراضه شو ځکه چې استغفار کېږي نو پیغمبر پاک خو ستر شه سنت یې موږ سره شته دی او استغفار خو زموږ سره شته که نه چې کوي داسې تاسو هم داسې د یرو په ځایونو کې د استغفار له زور ورکولو پکار ځکه چې موږ ته کوم مصیبتونه راځي زموږ د ګناهونو د وجود راځي وما لهم الا يعذبهم الله سری دوی لرا چې عذاب بنور کوي الله دوی لرا وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی بندوي خلق له د مسجد حرام نه خود به خود پیغمبر خدا او صحابه په حدیبیه کې بند کړیو او ما کانوا اولیاء حالاله چې ما کانوا نو ندي دا قریشان تو اولیاء معنا دوستان د دې کور اولیاء یعنی مشران دي کافر د الله د کور د مشرۍ قابل نه دي ان اولیاء المتقون ندی واقداران او اولیاء او دوستان ندی مگر پرهیزگار ولكن اکثر لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي وما كان صلاتهم نومون مشرکان عند البيت فرض بیت الله باندې الا مکان مگر شپلی والا وتسبیح او پړه کې والا مشرکان چې وکړه بیت الله تعالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وو مسکو نو دی با غړېدل تا چاپیره بتاویدل او شپیلی به وهل او پړه کې به وهل موږ به باغی باندې به خرابو نو قران فرمایل چې مشرکان مونږ په بیت الله کې هغه شپیلی وهل دی او پړه کې وهل دې وایي نه پړه وهل نمځان ساتي کله کله جماعت پر راي کې بری جلسو کې دا اوس موږ سره نوې خلک ډېر راځي هغه جماعت اسلامي دا پروګرامونه کتلې دي او نه کتابونه چې مولانا مفتی رحمت الله علیه لیکلي چې حق او صداقت نه ډک دي نه هغه کتلې نو په دا چې د خبرې کېږي تاسو نو خدای مبارک څنګه جماعت یاد تاسو چې ډېر ناشنا او خسته خبره الله اکبر الله اکبر او به ورته وایم چې دا په حدیثو کې راغلي چې لاسونه پړه کول د ښځو کار دی چې کله امام تیروځي نو سړی به ورته سبحان الله او زنانه به دا چلو کي دا چلو دا بس څنګه چې دا نور دا بیړه به سیاسیان چې د شریعت او اسلام سره کار شته هغې لاسونه پړه کوي دا کار به نه کوو زه خو یې منع کوم چې چېرته یم نو ځکه وایي فذوقوا العذاب خصوصا کوي عذاب در بما كنتم تکفرون سوداګان تاسو انکار کولو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم یقینا کسان چې خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله دې لپاره چې باندې خلک دې د الله نه دې موږ به توغان لالو فسينفقونها زردا چې خرج کوي بده مال لرا ثم تكون عليهم حسرا وبشدا بدی باندې افسوس او ارمان ثم يغلبون بیا با کمزوري کړي شي والذین كفروا الى جهنم يحشرون کسان چې کافران دي جهنم ته راجمع کولې شي د سره پارا یمیز الله الخبيث من الطيب دې لپاره چې پاک کی او جدا کی الله پلیت لرا د پاک نه پلیت څوک دی کافر او مشرک طیب څوک دی مؤمن او مسلمان
ويجعل الخبيث بعضه على بعض او ګرځي بعض خبيثان په بعض خبيثان برا ويركمون لاندې باندې کې دوی لرا جميعا ټول رکما يركمو دي ته وای چې لاندې باندې یو بل پر پاسه وګورل کې چې چړې په بل پاسه ويجعله في جهنم پسو ګرځي الله دې په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي زیانکاران دي قل للذين كفروا وایا کسان ته چې کافران دي ایتهو کچریتا سو کلاری کې شرک او کفر نه جو پر لهم ما قد سلفو او په بخل شتا استاد چې تاسو ورته کړی دي و يعودوا کدی واپس کیږي بیا شرک او کفر تا فقط مزد سنت الاولین یقینا تیر شهدا تو سنت او عادت د الله په مخلوق قوم کې چې داسې قومونه چې بار بار ګناهونه ته واپس کې الله یا هلاکای وقاتلوهم مجنگی کفار سرا حتی لا تکون فتنه حتی جماعت نشی شرک په دنیا کې یعنی غلبه د کفر پاتې نشي ويكون الدين كله لله شي تابعداري صرف د الله ټولا تمام تر تابعداري د الله شي او حکمرانی د الله ومنل شي او نافذ کړی شي فإن انتهوا طريق العرش غير خدا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا كدي وأولد الإعراض فاعلموا هو شيء أن الله مولاكم يقينا الله استاذ كاساز فاتروالي نعم المولى سب بهترین کارساز ونعم النصير اور سب بهترین امدادی